موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او مات شو. ویل دا ولی ویل یا الله پوه نه شو خوب سره دان. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شوې. نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات به څنګه ټینګ پاتې. قرآن کے راضی کر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی کو قرآن کے دویمه سپاره کې. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات دي. د لفظ اور یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ. علماء لیکي چې سړی ادیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه ادیره نه سلويخت ورځې عذاب وچت. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې ولسته شي سلويخت ورځې ته عذاب وچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره ته ورشي نو سلام باچو. موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او مات شو. ویل دا ولی ویل یا الله پوه نه شم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شوې. نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات به څنګه ټینګ پاتې. قرآن کې راضی کړه اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې دویمه سپاره کې. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات دي. د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ. علماء لیکي چې سړی ادیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه ادیره نه سلويخت ورځې عذاب وچت. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې ولسته شي سلويخت ورځې ته عذاب وچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره ته ورشي نو سلام باچو. دا کارو کا وجو بشم اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې
بجلی والا راواستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکړم زه تا نه ښه ظالم سم شی سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی یعنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کړي کلمې مال تېرې کړي کلمې تېرې کړي مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکړم یو سړی او ښځه ترې ډېره یېرېده او یو سړی او ښځه ترې اډو یېرېده نه وی چې هلکه دا تا څه چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یېرېږي ما نه اډو یېرېږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ته رالم ړومبی شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې که ما چړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو وواله چې ومې واله ښځې مې چوکته چې و بیړه تباش دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یېرېدلې ده نن هم یېرېږي د لالامیتو څه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تپوس وکړو بیا دا ښځې م سمې ووالې که وی چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو سړي پیشو دننه کړه هغې میاو 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 د چاړه راواغسته غټ چې پیشو یې وواله ښځې ورته یې ویلې پدر خانګل وی ایترنکو او مردن گربه شب اول است وی اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د ړومبی شپې کار دی د باګرو دلته ما په ړومبی شپه پېژندلې ته ما په ړومبی شپه نو مونږ په ړومبی شپه پېژندلي ځکه رانه سړکو ته راووتې ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه